أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام، آیا هاغه څوک چې کولاو کړي وي الله تعالی سینه د اسلام تا قبلولو د اسلام تا، فهو على نور من ربه، پس وی دے په یو رڼا باندې په هدایت باندې د جانب د رب خپلنا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، پس ہلاکت دے د پار د هاغه کسانو چې سخت دي زړونه د دوی د یاد د الله نا، د ذکر د الله نا. اولئک فی ضلال مبین، دی دوی په گمراهی واضحه کې. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالی نازل کڑے دے بہترین کلام لرا، کتابن چی دے پا صورت د کتاب کے، متشابہن او یوشان دی مضمونون دے، مثانیہ او پدا سے حال کی چی بیا بیا ویلے کیگی، بیا بیا تلاوت کولے کیگی. تقشعر منہ جلود الذین، او زیگشی د دید وجه سرمن د هاغ کسانو، یخشون ربهم چه هغی یریگی در رب خپلنا. ثم تلین جلودهم، بیا نرمشی سرمن د دوی، وقلوبهم او زړونه د دوی، الى ذکر الله، یاد د الله تا، ذکر د الله تا. ذالک هدی اللہ یهدی به من یشاء، دا کتاب دے ہدایت دا اللہ، ہدایت کبھی پدے سر اللہ تعالی، من یشاء چاہت چی اغاڑی. ومن یضلل اللہ، او ہاغ چالرا چی گمراہ کی دلر اللہ تعالی، فما له من ہاد، پس بیانوی دد پارسوک ہدایت کون کے. افمن یتقی بوجہه، آیا ہاغ سوک چی زان بچ کوی پا مخپل سرا، سوء العذاب، داغی ناکار عذابنا. یا مانا دا سی، آیا هاغ سوک چی زان بچ کوی بوجهه پر رضا د اللہ سرا، سوء العذاب د ناکار عذابنا. یا مانا دا سی، افمن یتقی، آیا هاغ سوک چی زان بچ کوی بوجهه پاغی وجاہت دنیاوی خپل سرا، سوء العذاب دبد عذابنا، دناکار عذابنا. یوم القیامہ پورز د قیامت. وقیل للظالمین، او وبویلشی ظالمانو تا، ذوقو وسکی تاسو، ما بدل دهاغ گناہنو، کنتم تکسبون چی تاسو بکول. کذب الذین من قبلهم، نسبت دروغ کڑے دے هاغ کسانو چی وو مخی د دوینا. فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، پس راغلو دویتا عذاب د هاغ طرفنا، د هاغ زینا چی احساس نو دویتا.
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا پس وسکولا اللہ تعالی دویتا هغه رسوائی پا ژوند دنیا کے والعذاب الآخرت اکبر او خامخ عذاب دا آخرت دے ډیر لوی لو کانو یعلمون کاش چی دوی پوہیدلے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ او یقیناً بیان کړي دي مونږ د خلقو د پاره په دې قرآن پاک کې من کل مثل هر قسم مثال لعلهم يتذکرون د پاره د دې چې دوی نصیحت واخلي قرآن عربیا دے دا کتاب چی لوستلے کیگی دا چی قراءت کولے کیگی دا عربیا او دے پا جب عربی کی غیر ذی عوج نشت دے پدی کے سکوگوالے نشت دے پدی کے سعیب لعلهم یتقون د دې د پاره چې دوی ځان بچ کی د نافرمانی د الله نه ضرب الله مثلا رجلا مثال بیان کړي دی الله تعالی د یو سړی داسې سړی چې غلام وي فیه شرکاء چې وی په هغه کې شریکان یعنی د مختلفو خلقو په شریک غلام وي متشاکسونا چې وی دغه شریکان مختلف د یو بل سره غزت کون کی د یو بل سره اختلاف کون کی په خپل مینس کې ورجلا او یو داسې سړی داسې غلام سلما لرجل چې پوره وي د یو سړي د یو مالک وي هل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دواړه مثلا په اعتبار د حالت سرا الحمدللہ تمام تعریفنا ثابت تی خاص اللہ لرا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر د دوی نا پوہیگی نا انک میتون بیشک تی مڑکی دن کے و انہم میتون او بیشک دی دوی مڑکی دن کی ثم انکم یوم القیامت بیابا بیشک تاسو پورز د قیامت عند ربکم پا حضور در رب خپل کی پا دربار در رب خپل کی تختصمون چی جگڑی بکوی تاسو